علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو نن د سره یو اهم حدیث شریف شیر کوم. د خپل قیمتي وخت نه یو 3 منټه وباسئ او دغه حدیث په خپل باندې موري او خپل د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ کېدای شي ستاسو په دې یو ځل شیر کولو سره ډېر ملګري په دغه حدیث باندې د عمل کولو کوشش وکړي او الله جل جلاله ولا ډېره جزای خیر او ډېره بدله ورکړي. ملګرو درې قسمه خلک دي چې رسول الله مبارک په خپل باندې بذات خود د هغوی د جنت او په جنت کې د یو محل ذمہواری اخلي. نو ګورو دغه حدیث مبارک کې چې دغه درې قسمه خوش قسمته خلک کم یو دي او مونږ او تاسو په دغه خلکو کې راځو کنه راځو نو چې مونږ هم تاسو دغه اعمال وکړو او په دغه خوش قسمته خلکو کې خپل حصہ چې د نو په کې راولو. دغه حدیث مبارک ابو داود شریف کې د کتاب الادب باب فی حسن الخلق حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا زعیم ببیت فی ربد الجنت، جنت په غاړه باندې د یو محل ذمہوار ما زما ذمہواری ده لمن د پاره د هغه چا ترکل میراء چې هغه جګړه پریدي چې چا جګړه پرې خو دا و ان کان محقا. حدیث کې الفاظ دادي اگر چې د په حق باندې می یو انسان د په حق باندې دا خو چې د حق باوجود د جګړه پرې خو د رسول الله مبارک فرمایي د په جنت کې د جنت په غاړه باندې د یو محل ذمہواری ما ډیره غټه خبره ده. او دغه حدیث دویم ټوکړه ده چې نبی رسول الله فرمایي چې وانه زعیم ببیت فی وسط الجنت، زه د جنت په منځ کې د یو محل ذمہواری مالمن د پاره د هغه چا ترکل کذب چې هغه دروغ پرې خو او ان کان مازحا اگر چې د په غب کې د غبوم لګي د غب په صورت کې د دروغ وي دغه دروغ چا پرې خو نو دغه انسان د جنت او په جنت په منځ کې د یو محل ذمہواری رسول الله مبارک فرمایي چې دا زما ده دا بر زور کومه. او دغه حدیث دریم جز چې دی هغه ده چې نبی رسول الله فرمایي انا زعیم ببیت فی اعلى الجنت، د جنت په اعلی مقام کې د انسان ذمہواری ما د کوم انسان د پاره لمن حسن خلقه هغه انسان چې هغه خپل اخلاق خسته کې. نو درې قسمه اعمال په دغه حدیث مبارک کې موږ تاسو ته ذکر دي چې رسول الله مبارک فرمایي چې جګړه پرې دی چې جګړه چا پرې خو د دغه انسان د جنت او په جنت کې د محل ذمہواری ما. او دویم نمبر دروغ پرې دی اگر چې دا په غب کې ولې نه نو دغه انسان د جنت په منځ کې د محل ذمہواری ما. او هغه انسان چې هغه خپل اخلاق خسته کې نو دغه انسان په جنت کې په یو اعلی مقام کې دغه د جنت ذمہواری ما. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته په دې حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي.